درنو اوریدونکو سلام، ستړي مه شئ، هیله من یم چې روغ او جوړ به یاست او د همدې هیلې په درلودلو سره دا د بیا هم تاسو ته د سر ورکوم سنګر نه ورکوم په نوم د ناول 15مه برخه در راوړم. هیله من یم چې دا برخه هم واورئ، خو مخکې تر دې غواړم تاسو ته لومړی د تیرې برخې د پای د شیبو څو خبرې در واورم. وخت ښې ورته. هغه سړي د امبولانس مړو او زخمیانو ته اشاره وکړه. بیبل دا چا مړه کړل او دا چا زخمي کړل؟ د دوی ګناه څه وه؟ او دغه ماشوم جرم څه و چې نس یې له سرو وینو ډک دی؟ او د هغې ښځې ګناه څه ده چې په وینو دړلې ده؟ دغه سپین ږیري بابا څه جرم و چې سپینه ږیری په وینو سره ښکاري؟ د یوه کور نه شپږ مړي، دې ته اسلام وایي؟ په دې توګه له دین او وطن نه دفاع کوئ؟ سړی چې د احساساتو په څپو کې ډوب و، له خولې لیاړې بادېدې او له قاره د مخ رنګ سور اوښتی و. په ډاګه وویل باور پرې ونه کړئ، دا قاتلان دي، دا دوزخیان دي او په پیسو خرڅ شوي کسان دي، دوی د پردیو نوکران دي. د دغه سړي خبرو له همداسې دوام درلود چې د شنو جامو خاوندان را پیدا شول. 10-12 کسان به وو. عربداره کراچي د امبولانس دروازې ته ودروله. اول یې ټپیان واچول، بیا یې مړي. دا شنه جامه لرونکي د روغتون کارګران ول چې په پاک وجدان د خپلو خلکو خدمت کاوه. داسې شیبه به نه وه چې د راکټ اواز به وږو ته نه راتله. په همداسې ډز و ډوز کې ډاکټرانو خپل کارونه کول، زخمیان یا ټپیان به پانسمانول، عملیاتونه اجرا کول او داسې نور. پوهاند عبدالرؤف احسان چې خپله غاړه یې تاو کړه، د ټپي د ټپ په ګنډلو یې پیل وکړ. هغه د ټولو جراحانو مشر و. متوسطه ونه، لنډه غاړه، وتلې ګېډه، چاق اندامونه یې درلودل. هغه به تل سپینې عینکې په سترګو کړې وې. د سر ویښتان یې لنډ، همیش به یې پورته ژمنځ کول. مهربانه او په کار کې مجدي سړی و چې په جرګه ورسره کېناستې، څوک د هغه له خبرو نه ستړي کېدل. د خبرو په لړ کې به یې ټوکې زیاتې کولې او د کباب خوړلو سره یې زیات علاقه هم وه. هغه چې به د عملیات خونې ته د کار لپاره تللو، حتما به یې یو ګیلاس چای څښه، بیا به یې ستړیا نه درلوده. په ورځو او شپو به یې کار کاوه. کار کې به خوښ او خندان و. همکاران یې ورسره خوشحاله ول. او اوس چې د جنګ جګړو ورځې ویلې، هره ورځ ټپیانو زخمیانو مړي روغتون ته راتلل، نو ځکه یې له خپلو همکارانو سره په کلکه ملا تړلې وه. د ټپیانو په ټپونو به یې ملهم ښودل، ورګنډل به یې او د عملیات په خونه کې به یې پرې کار کوو. بلې درنو اوریدونکو، تر همدې ځایه مو تېره برخه اورېدلې بله. اوس هم غوږ شئ د ناول د 15مې برخې اورېدو ته. د دې روغتون ټولې کوټې له ټپیانو نه ډکې وې. بختور هغه ټپي و چې په چپرکټ کې به ورته ځای پیدا شو او د چپرکټ ښي او کیڼې خواته هم په غولي ټپیان اچول شوي ول. ډېری ټپیان په دهلیز کې پراته وو. د قدم ایښودلو ځای نه و. ټپیانو ته سرکاري ډوډۍ ورکول کېده. شیر افضل نه یوازې د پوستو او قمندانانو ځینې حوال اخیست، بلکې د ناروغانو پوښتنه به یې هم کوله. په ټلیفون کې به یې ورته ډاډ ورکاوه او کله کله به په خپل هم دې روغتون ته راتله. خیر، شیر افضل به 04 ته د اړینو موادو حوال ورکاوه او هغوی به په درنګ شیبه کې د هلیکوپټر په واسطه مواد رالیږل. خو الوتکې په هوایي میدان کې نه شوای کېناستی. یوازې د درونټي په سیمه او د کانال د ریاست په سیمه کې به کېناستې. خپل وزرونه به یې کاږه کړل او بیا به یې له هوا نه شیان غورځول او په تیزه به یې خپل ځای پرېښود. په هوا به شول، دا ځکه چې یاغیانو په درنو ګولیو ویشتل. ډېر یې وویشتل، هلته بدلته ولوېدل. دا جنګ ساده جنګ نه و. دا جنګ د پردیو هېوادونو په قومنده پر مخ تلو. د یاغیانو او دولت ترمنځ نه و. یو شمېر نړیوالو جاسوسي هېوادونو پکې شتون درلود. ټولو سرمایهداري هېوادونو د یاغیانو سره مرسته کول او په خپله یې هم په جنګ کې برخه اخیسته. دا چې په درنو توپونو باندې د الوتکې ویشتل کېدل او یا به په هوا الوتکې د شټینګر نه په تنګ وي، د الوتکې پلوټان به د جنګ د مهارتونو په نظر کې نیولو سره خپل الوتکه د ډېره لوړه او کله هم دومره ټیټه به تله چې سټینګر به نه شوی ویشتلی. په داسې اورلګونې جنګ کې د الوتکې په واسطه د خوراکي موادو او زخمیانو لپاره د درملو راوړل ډېر اړین و. شیر افضل امر وکړ چې د قطار په واسطه د موادو راوړل پیل شي. دا ځکه چې زیات مواد د قطار په واسطه راوړل کیږي. د موټرانو او ټانکونو قطار په څو شیبو کې وتړل شو. له دې خوا به هغه کسان په موټرو کې ول چې د جنګ نه یې پناه غوښته، د خپل کور سره به کابل ته روان ول. دا قطار د دورنټي د تونل نه هم تیر شو. د ورېښمینو په تنګي کې خپله لار لنډوله. د قطار چلوونکي څه خبر ول چې د تور غره په سیمه کې ورته یاغیانو بمونه ایښي. دې بمونو همهلته ورته خولې خلاصې نیولې وې.
د یاغیانو بل څه کار و انسان وژنه. کله چې قطار د ورېښمین تنګي منځ ته رسېږي په مخکني ټانک ماین چې وي ټانک دړې دړې کېږي، د موټر د تګ او راتګ لاره بنده شي، قطار ځای په ځای ودرېږي. یاغیانو چې د تور غره جګې څوکې نیولې وې د درنو ګولو یې ډزې پیلوي. ټولو موټرو اور واخیست. په موټر کې ښځې ماشومان سپین ږیري دا ټول د اور په لمبو کې وسوځېدل. داسې خلک کباب شوي وو لکه چې یو کبابي د پسه غوښه د بلوط لرګیو په سکروټو کباب کړي وي. دا خو یوازې لرګي نه وو چې لوخیلې یې پورته شوي وای، او نه یوازې د موټر ټایرونه وو، دلته د انسان د بدن غوښې او هډوکي هم سوځېدل او لوګی یې د اسمان په مخ پورته کېده. تورو لوخړو د انسانانو د سوځېدو او د هغوی فریادونه هوا ته پورته کول او نور خلک یې پرې خبرول. هغه کسان چې د موټرانو نه کوز شوي ول او چیرې پټ شوي ول د مرمیو د خوراک شول. ډېرو ښځو د خپلو ماشومانو سره ځانونه د کابل سیند ته واچول، خو د سیند بې رحمه څپو په مخ ووهل، ډوب یې کړل. د هغو د جملې نه د یو فامیل نوم ثبت دی. ډاکټر شاغا چې د غازي آباد په روغتون کې ډاکټر و، انسانان یې ژغورل. دا چې د ده روغتون یاغیانو وسوځوو او دی اوس خپل فامیل ته نجات ورکوي، د جنګ د اور د لمبو نه یې وباسي، دغه ټول د کور غړي تورې رې شول. د هغه مهربانه مېرمن چې د شاغا سره په مینه ژوند کاوه اوس یې د نورو خلکو د هیرو سره د دې د بدن ریم یو ځای شوي وي. شاغا چې د یوې تیږې تر شا پروت و ژوند یې په نصیب شو. هغه خپله مېرمنه نه شوی پیدا کولی، د ځکه چې د هغې بدن ایرې ایرې شوی و او ایرې نه پېژندل کېدې. حتی د سر د ټیکري څوکۍ هم لاسته ورنغله، تر څو چې هغه ډاکټر شاغا ته د یادګار په توګه پاتې شوی وای. پیغله لوري هم په دې سرنوشت لاړه. شاغا څه کړي وای؟ که یې فریاد کړی وای او چیغې پورته کړې وای نو د یاغیانو په لاس به ورغلی وای، ټوټي ټوټي به کړی وای. خیر په دې قطار کې یو سړی هم ژوندی پاته نه شو، بې له ډاکټر شاغا نه چې ژوندی ده او تر اوسه نفس وهي. کله چې د قطار رابطه د شیر افضل سره قطع شوه، هغه چې په محاربه کې تجربه درلوده ژر یې 04 ته اطلاع ورکړه. یوه شېبه وروسته 20 جنګي الوتکې د تور غره په سینه وزرونه کاږه کړل. هغوی چې ولیدل چې د قطار نه لوګي پورته کېږي نو هدایت غواړي. کله چې د اوربل امر ورته وشو، څنګه درانه بمونه غورځوي چې د هر درس سره د دښمن سینه چوي، د یوې خوا د سکاټ ویشتل او د بلې خوا نه د الوتکو ویشتل، یاغیان یې په سرویو کې ننایستل، د ګیدړ په شان پټ شول. خو د درندو ګزارو د کبله په غارو کې هم ژوندي پاتې نه شول. داسې ګزارونه پرې وشول لکه روسانو چې په المانیانو باندې د لینینګراد په ښار کې کړي وو. دلته په تور غره کې ټاپوسانو د یاغیانو په مړو میله جوړه کړې وه. کله چې له دغه ځای نه یاغیان وشړل شول نو ډېر لوی قطار د کابل نه د جلال آباد په لور حرکت وکړ او د ښار خلکو ته یې خوراک ورساوه. ناولو یاغیانو به د ښار څلورو خواو ته مزایل ورول، بیا به یې له یوې خوا نه حمله وکړه چې د دولت د مقاومت د کبله به ناکام شول او له ماتې سره به مخ شول. یاغیانو ونه شوی کولی چې د ښار 3 قوي قمربندونه مات کړي او ښار ته ننوځي. د شپرهار د خوا حمله ماته شوه، د سرخرود د خوا حمله هم سرکوب شوه او د ګمبري د خوا حملې یاغیان په شا وتمبول. د خیوې د خوا حمله چې دا هم زوروره حمله وه، یاغیانو ماته وخوړه. یاغیان د هغوی مشران او د هغوی خارجي ملاتړي وپوهېدل چې کمربندونه ډېر کلک دي، په شا لاړل، غواړي کومه بله نقشه وباسي. شیر افضل هم آرام نه و ناست، په چټکۍ خپل اکمالات وکړل، هر څه یې برابر کړل او د افرادو تعداد هم زیات شو، دا ځکه چې د نورو ولایتونه قوه را رسېدلې وه. اوس نو شیر افضل نه یوازې د جلال آباد نه دفاع کولی شوی بلکې د یرغل تصمیم یې هم نیوه. غوښتل یې چې په یاغیانو یرغل ترسره کړي، نورې نیول شوې سیمې او ولسوالۍ د یاغیانو له لاسه وباسي. نو ځکه یې د میز د پاسه یو لوی کاغذ غوړولی و، نقشه یې رسموله. ټوله شپه یې په نقشه کار وکړ. ټولو قمندانانو ته یې د امادګۍ او چمتووالي خبر هم ورکړ. 04 ته هم خبر ورکړ چې هوایي ګزارونو ته اماده واوسي. رښتیا چې عدالت په خپل ځای درېږي او حقیقت لکه د لمر په شان ځلیږي. د شپې 2 بجې به وي چې شیر افضل د حملې قومنده ورکړه. د هر قمندان د حملې سمت یا لوری معلوم و، لکه سمندر چې طوفاني شي، سربازان، افسران، داوطلب سرتیري د طوفاني څپو په څیر په دښمن حمله وکړه. او حمله هم د هډې د فارم د خوا وه. د جلال آباد د هوایي میدان نه راتاو شول. خوشکنبد، د سرایچي پل، نغلو، کاریز کبیر، سمرخیل، دا سیمې د دښمن نه پاکې شوې. د سرخرود ولسوالۍ فعاله شوه. د بېسودو د غره تر شا چې یاغیان ول، هغه په شا لاړل او د خیوې له ځمکې نه هم ووتل. کله چې د دولت نظامی قواو د بېسودو د غره تر شا د خیوې په طرف لټول پیل کړل، هلته یو شهید په وینو رنګ ولید. څېره یې نه پېژندل کېده. هغه چې په سینه د دښمن ګولۍ خوړلې به، د جیب په سپین دسمال کې چې د میرمنې د لاس نښی به، په خپلو سرو وینو یې په دسمال لیکلي ول چې
زه محمد میر یم، د دښمن ګولۍ مې پسې نه وخوړه، نشم کولی حرکت وکړه. دا دسمال او د سره وینه دي زما مېرمنې لپاره زما نښه وي. وایم چې زه په شا نه یم لګېدلی، مخامخ مې د دښمن سره جګړه کوله چې د دښمن ګولۍ مې پسې نه وخوړه. د محمد میر جسد او د هغه په وینو سور دسمال د هغه د مېرمنې مخې ته کېښود. ویې ویل دا دی ستا د قهرمان یادګار. دې جګړې چې 3 میاشتې دوام وکړ او په دې 3 میاشتو کې چې د جلال آباد په خلکو د شپې او ورځې د خوا بندیز هم لګېدلی و، اوس نو دا بندیز مات شو. خلکو چې ډیر په عذاب او کړاو وختونه تیر کړي ول، اوس نو آزاد په ښار کې ګرځېدل او راګرځېدل. خلکو خپل شهیدان خاورو ته سپارل، د خپلو شهیدانو مزارونو ته د ګلونو ډالۍ وړلې او د یو بل احوال یې اخیست. په جماعتونو کې د مړه شوو دوستانو فاتحه اخیستل کېده. ښوونځیو له سره په لوست پیل وکړ. پوهنتون او پانځي بیا پیل شول، سبقونه یې شروع شول. هغه شوم ارمان چې یاغیانو او د غوی مشرانو درلود له خاورو سره خابرې شو. هغوی وپوهېدل چې افغانان هم همت لري او هم غیرت. هغه واضح چې یاغیانو د سرنا نفوف کولې که د شوروي قواوې نه وي نو موږ به په یوه ساعت کې په تورخم ننوځو او حیرتانو ته به ورسیږو. دا شوم نیت تر خاورو لاندې شو او اوس ټولو خلکو ته معلوم شو چې دا دی اوس خو د شوروي قوې هم په افغانستان کې نشته، خو افغانانو په یوازې وکولای شوای چې په خپلو قوي مټو دښمن ته غاښ ماتونکی جواب ورکړي. ټولو ته ښکاره شوه چې افغانان کولی شي خپله خاوره وساتي. په تاریخ کې ثبت شوه او آینده نسل ته په یادګار پاتې شوه. دا د تورو تورزن او دا د نړۍ قهرمانان آینده نسل ته په میراث د دوی د تورو برم پاتې شو. دا یې ورته وښودل چې پردو ته اجازه ورنکړي چې ستاسو په خاورې تجاوز وکړي او که یې سترګې ورته سرې کړي سترګې ور وباسئ. خیر د یاغیانو ځالې ونړېدې، سنګرونه یې مات شول. ولسوالۍ د پخوا په شان په کار پیل وکړ. دولتي ادارو هم خپلې دروازې خلاصې کړې. هر مامور به په خپله چوکۍ کېناست. تللي خلک خپلو کورونو ته بیرته راغلل. ژوندیو خلکو د شهیدانو کورنیو ته تسلي ورکول او دعاګانې ورته کولې. شهیدانو ته د جنت فردوس غوښتنه کوله. افسران سربازان کوم چې د یاغیانو سره بندیان ول، څه یې د یاغیانو نه وتښتېدل، ځانونه یې خپلو ټولګیو او غونډونو ته ورسول او کوم چې شهیدان شوي وو لا تر اوسه یې جسدونه خاورو ته نه ول سپارل شوي. اسد سرباز چې د 11مې فرقې د تسلیمي څخه د یاغیانو په لاس کې وو او شاخه کارونه به پرې کول، دی هم خپل غونډ ته راورسېد. هغه په داسې حال کې خپل غونډ ته راغی چې د دریشي خمتایي کمیسي په تن وو. په دې 3 میاشتو کې له همدې د دریشي لاندې خمتایي کمیس سره شپې ورځې تېرولې. د کمیس رنګ یې نه ښکارېده چې د کمیس رنګ به په اول کې تور وو، که به سپین وو، که به شین وو او که خړ. مټې ترې ښکارېدې. د نس په ستوکه یې د خیرو رنګ اخیستی وو. د څېرې نه یې معلومېده چې تا به ویل چې په 3 میاشتو کې نه څه خوړلي وي او نه یې څښلي وي او نه چا ډوډۍ ورکړې وي. وچ کلک لکه د رمې ډنګر اوزګوړی. د بدن په څوکه یې د هډوکو سره نښتی وو. تور او شخو ویښتانو یې نیغ سرونه جګ کړي ول لکه چې په وچه دښته کې د تیرو ازغو سرونه ښکاره شي. سترګې د مخ په کاسه کې ننوتې وې. د سر کوپړۍ لکه د مړي په شان، خو داسې له ویښتو نه ډک و چې په 3 میاشتو کې د قیچي ژامې پرې خولې نه وې خلاصې کړي. معلومېده چې سړی مړ نه دی، وچې او دانګې دانګې پښې لکه زاڼه مرغه چې پښې وغځوي. هماغه چې خپل غونډ ته ورسېد دستي په روغتون کې بستر کړ. ډېر عزت یې کېده. چا میوې ورته راوړلې او چا به د ګلو ګېډۍ د بالک په خوا ورته کېښودلې. ټول 6 ورځې په روغتون کې تېرې کړې. کله چې اسد د روغتون نه رخصت شو، شیر افضل خپل دفتر ته راووښت. شیر افضل اسد په غېږ کې ټینګ ونیو، ښکل یې کړ. شیر افضل خپله پنجه د اسد په پنجه کې ورکړه. دواړو خپل لاسونه په هوا کې وخوځول. ویې ویل تل دې په یاد وي د وطن د ساتونکو اتلانو نوم. کله چې شیر افضل په خپله چوکۍ کېناست، اسد یې خپلې خواته کېناوه. په کراره یې ترې پوښتنه وکوله. ورته ویل چې بچیه څه دې ولیدل؟ اسد مسکی شو، شونډې یې غونډې کړې. بیا یوه شېبه د هغو حالاتو په منځ کې ډوب لاړ کوم چې د یاغیانو په زندان کې لیدلی و. اسد چې په خپل مخ لاس راتېر کړ، بیا یې چپه اوږه پورته واچوله. خپلې خبرې یې داسې پیل کړې. ویې ویل د سهار خړه وه، د ځمکې په مخ کوم شی نه ښکارېده. همدا وخت و چې یاغیانو په 11مه فرقه حمله وکړه. د یاغیانو د حملې سره د فرقې قومندان لا درکه شو، خو د سربازانو مورال د پخوا په شان قوي و. تر اخرین کارتوس پورې ورسره وډزېدل. زه اسد چې په پیاده کنډه کې ډریور وم، همدا شپه مې د بیم 21 یا بیم 21 مرمۍ د ښار نه فرقې ته راوړلې. موټر مې د غره ډېر ته درابلی و. د مرمیو ډک ولاړ و. د کلاشنکوف مرمۍ هم زیاتې وې. صندوق په صندوق سر په سر ایښودل شوي وې. ما شپه د موټر په مخکني سیټ کې تېره کړه. صاحبه خوب چیرې و؟ د هرې خوا نه د ډزو اوازونه اورېدل کېدل. ما خپل سر د چوکۍ په اخر کې تکیه کړی و. پریشاني به وړی وم چې د غټو ډزو اواز مې تر غوږو شو. له ورایه مې خیز کړل. ما ویل چې دا بله بلا ده. کلاشنکوف مې په بغل کې کلک ونیو. ما ته یې دنده سپارلې وه چې چیرې مرمۍ خلاصېږي په هماغه وخت کې به یې زه ورته رسوم. ځکه نو نیغ په ځای کېناستم. له دې نه مخکې د ماښام خوله به وه چې څو پوستو ته مې درنې او وړې مرمۍ
یوړي. بیا نو د خپل موټر په خوا کې وم ډزې زیاتې شوې. د هوان ګولۍ یو په بل پسې راویشتل کېدې. د مزایل ګولۍ خو د باران په شان ورېدې. د هوان اوله ګولۍ زما د موټر خوا کې ولګېده. د موټر شیشې ټولې ماتې شوې. زما د سر نه د اوسپنې پارچې تیرې شوې. خو چې زخمی نه شوم او ګمان کوم چې په دې ماښام مې عادي کومه ډوډۍ چاته خیرات ورکړې وه ځکه بچ شوم. اسد چې د خپل ګریوان تڼۍ سمې کړې خپلو خبرو ته یې دوام ورکړ. بیبل په بله مې ځان هماغه خندق ته ورسوه چې د موټر خوا کې کندل شوی و. کلاشنکوف مې له ځانه سره واخیست. ګوته مې د ماشین نه لرې نه وه. په ضربه به مې ګولۍ خوشې کولې. څوک نه ښکارېدل خو ډزې مې ډېرې کولې. ټول سربازان همداسې ول چې د لمر څرکه شوه بیا نو حال بل ډول شو. زموږ د سربازانو مرمۍ خلاص شوې خو د یاغیانو مرمۍ د پخوا په شان راتلې. له نږدې نه مې لیدل چې زموږ سربازانو د برچي په څوکو باندې ګزارونه کول. 15 یاغیان د یو سرباز سره په جنګ ول. کوشش یې کاوه چې د زلمي سرباز نه کلاشنکوف واخلي. دا چې زلمی په کراته لوبه کې ښه ماهر و په اول کې د برچي په څوکه پنجابی د زړه په سر نیغ ووهه. هغه په اردو ژبه څه وویل. بیا یې د لاس په موټي خپل زړه ونیو په ځمکه وغورځېد. یو یاغی چې شلتارې د سر نه تاو د زلمي سر لاس په ګریوان شو. زلمي عرب په سر ووهه. هغه یې لرې وغورځاوه. بیا لیدل کېدل چې هغه به کله د لګتو ګزارونه کول ورباندې او کله به هم د برچو. خو زلمي سرباز 15 یاغیان په ځمکه چپه کړل خو د زلمي سینه لا چا په ځمکه نه وه وهلي. نږدې ورته نه راتلل. شپه خو نه وه. ښه مې لیدل چې 15 واړه مړه شول. هغه وخت چې زلمي سرباز په خپلو بریتو ګوتې تېرې کړې په سرو سترګو یې کتل. د هغه پر ما سترګې ولګېدې. روان شو چې د کلاشنکوف جاغور ته مرمۍ ورکړي. په همدې وخت کې د سر په مغزو ګولۍ ولګېده. اول یې د غره له ډبرې سره تکیه وکړه. بیا یې غاړه کږه شوه. په فرقې هم آن تالان ګډ شو. په اول یې سربازان په ماشیندارو وویشتل. سربازان څوک ځای په ځای شهیدان شول. خپله وینه یې وطن ته وبخله. چا د کونړ کابل سیند ته ځانونه واچول. په رڼو سترګو مې لیدل راته ښکارېده ځینې سربازان به له اوبو ووتل د کامې په لور به روان شول. داسې سربازان مې هم ولیدل چې خپل کلاشنکوف یې له ځان سره کلک نیولی و. له ځانو سره یې ووړ. خو داسې کسان هم ول چې د اول ډز سره یې خپل ټوپک چیرې اچولی و او د سربازۍ لباس یې هم له تن نه ژر ژر ایستلی و. یوازې په خمتایي جامو کې ګرځېدل. دا هم د دښمن د ویرې نه. خو چې یاغیانو به ولیدل اول به یې همدا بېدریشي کسان د خمتایي کمیس سره په کلاشنکوف وویشتل. ډېر سربازان به سیند وړي وي. خبر ترې نه شوم. ځینې سربازانو چې دښمن ته ټوپک ورکړل ځای په ځای وویشتل. شهیدان شول. څه یې لاس تړلي له خپل ځان سره یوړل. زما موټر چې هلته ولاړ و لکه د انډوانو په شانې سربازان یو په بل باندې واچول. یاغیانو خپل کار کاوه. چا د ټوپکو په غلا پیل وکړ او چا هم د فرقې په توشکو کمپلو. خو چې هر څه لاسته راتلل صرفه یې پرې نه کوله. د ورځې تر نیمایي پورې همدا کار وکړ. ولاړ موټر یې له مال او سامان نه ډک کړ. سربازان او افسران چې لاسونه او پښې تړل شوي ول موټر یې ترې ډک کړ. زما نه مخکې ډېر کسان یې په موټرو کې واچول او یې وړل. کله چې زما موټر ته رانږدې شول یو بدرنګه څېره په ناکارو سترګو راته وکتل. اول یې د کلاشنکوف خوله راته ونیوله. بیا یې ویل چې ته موټروان یې. زه په اول کې چوپ پاته شوم. بیا یې چې د ټوپک په میل په چپه ډډه چوخ کړم نږدې و چې په ځمکه ولوېدلی وای. خو ځان مې ټینګ کړ. هغه بیا لغه ته ورکړه. بیلې ولې حال نه وایې څوک یې؟ ما د سر په اشاره پوه کړ چې زه موټروان یم. هغه بله لغه ته م راکړه. ویې ویل پورته شه د موټر په جلو دې کښېنه. خیر صاحبه څه به مې کړي وای. د موټر په شترنګ کېناستم. موټر مې داسې دروند و چې تا به ویل اوسپنې پکې بار شوي دي. په کراره مې د موټر مخ وګرځاوه. سړک ته شوم. زړه مې و چې د جلال آباد په لور د موټر مخ برابر کړم او پښه پرې پچق کړم. په یوه ډرنګ ځان هوایي میدان ته در ورسوم. خو چې لیده مې پښې او کیڼ خوا کې مې همدا ځنګلي یاغیان ناست ول. په چپ لاس یې راته اشاره وکړه چې ښکته د سرخ دیوال په خوا ځه. هماغسې د ده د لاس د اشارې سره تاو شوم. سړک ټول خامه او کپرک و. کله مې زړه ویل چې موټر په دښته سم کړم او چیرې خندق ته یې واچوم. خو بیا هم زموږ سربازان پکې سپارول. زما مخکې او وروسته نور موټران هم را روان ول. له لاس تړلو سربازانو څخه ډک ول چې د غازي آباد فارم ته ورسېدو. بیا هم هغه به برسري یاغي په چپ لاس راته اشاره وکړه. په کیڼ لاس وګرځېدم. ان د چاردي سیمې ته یې وړم. یو جګ دیوال تر شا یې راته د درېدو اشاره وکړه. ځای په ځای مې موټر ودراوه. هلته نور یاغیان هم وو. ژر یې ځانونه د موټرو خوا ته ورسول. له کوم سوال ځواب نه پرته موټر ته راپورته شول. سربازان به یې د پښو او لاسو نیول. په ځمکه به یې لرې وغورځول. تا به ویل چې د کچالو بوجي له موټر نه ښکته کوي. بیا مې هغوی ونه لیدل. دا چې په سیند کې واچول او بیا یې وسوځول پوه پرې نه شوم. همدا وخت و چې زما لاسونه یې هم وتړل. د چاردي په جومات کې واچولم. هلته نور زما په شان لاس تړلي سربازان نور هم پراته ول. د پښو غځولو ځای پکې نه و. یو په بل پراته و لکه چرګان چې په قفس کې اچول شوي. سختې شپې وې چې اوس مې په زړه شي زړه راته وایي چې چیغې ووهم. دا چې څنګه ژوندی پاته شوم حیران یم.
د یو چا سر د بل په پښو او د یو چا پښې د بل په سینه ایښودل شوي وي. یو به بل ته نه ویل چې لاس یې پښه دې لرې کړه. هغوی چې د یوې لارې ملګري وپوهېدل چې ټول به د یوه تیغه تیر کړي، نو ځکه د خپلو ملګرو سر یا پښه ورته له زړه نه هم نږدې وه. زغم یې کاوه، خو نه یې ویل چې خوږ دې کړم. چا د جماعت دیوال ته ډډه لګولې وه او څوک هم په دوو پښو ناست ول. د ټولو سربازانو رنګونه زیړ، سترګې هم د مخ په کاسه کې ننوتې ښکارېدې. زه لا خبر نه وم چې پرتو سربازانو څو ځله وهل خوړلي ول. زه چې د یو سرباز خواته کېناستم، ما لا ډډه نه وه لګولې چې هغه اخ وویل. هغه چې په ښي سترګه راته وکتل، سرباز نالښت کاوه، پیغان یې کاوه. دا چې ماته په غیرت کې کم رای نشي، نو ژر به یې ځان سم کړ او آرام به یې ځان وښود. دار چا لاسونه تړل شوي ول، خو په هماغه جومات کې د ټولو زړونه خواږه وو. په خوا کې ناست سرباز په غمجنو سترګو وکتل او راته ویل چې ډېر په تکلیف یې. جواب مې ورنه کړ، خو هغه وپوهېده چې په کراره یې ډډه راتاو کړه. زما د لاس تړل شوې غوټه یې بنده کړه. ومې لیدل چې د هغه ټولې ګوتې په وینو سرې ښکارېدې. ومې پوښتل وهلی یې؟ هغه په مړاوو شونډو مسکی شو. ویې ویل نو د څه لپاره راوستی یم؟ خو دې وهلی یم. بیا یې د شا د خوا کمیس پورته کړ. د زنجیر د وهلو، د ټوپک د میل د وهلو او د کنداغ د وهلو خاپونه یې ټوله ملا نیولې وه. ټول بدن یې د شین بانجام په شان و. هغه زیاته کړه، زموږ دلته 3 شپې شوي دي چې پراته یو، اوبه ډوډۍ خو هېڅ شته نه. د شا د خوا دروازه بنده ده. هغه د دروازې قات ته اشاره وکړه. ویې ویل هغه ده، د دروازې له قات نه ښکاري. څو شېبې لا تېرې شوې نه وې چې د جومات دروازه خلاصه شوه. 6 نفره له ټوپکو سره راننوتل. ببر ویښتانو او بدرنګه څېرو سره یو ناڅاپه په وهلو راباندې پیل وکړ. د هر چا ګزار چې به په هر چا ولګېد، که سر مات شو او که پښه، هغه خو به خپل کار کړی و. د ټولو بدن لکه د بانجان په شان شنه او د وینو ډک و. اسد چې اوږد نفس وایست، دوام یې ورکړ. د سرباز خبرې لا خلاصې نه وې چې دروازه بیا خلاصه شوه. 3 نفره یې په ټیل وهلو د نورو په منځ کې وغورځول. بیا یې د یوې خوا نه وهل شروع کړل. همداسې ګزارونه کوي لکه چې د بنګو اوبه یې څښلي وي. د لیونو په شان یې له خولې نه اوبه تلې. رښتیا یې ووایم، کله چې زما نوبت راغی، اول یې راته وکتل. بیا یې وویل ته موټروال یې؟ ما څه ویلی نه شوای، خو هغوی زه وپېژندلم. 3 نفره راباندې راتاو شول. داسې ووهلم چې په عمر مې داسې وهل نه و خوړلي. په اول کې مې بدن خوږېده، خو چې ګزارونه زیات شول، بیا په درد نه پوهېدم، لکه چې بې حسه شوی وم. یو وخت پوه شوم چې مخ مې لوند شو، چې لاس مې وروړ، ګوتې مې په وینو سرې شوې. په زړه کې مې وویل چې جای مردان در زندان.